السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی ګرانه؟ جی زما نوم شاه فهد دی. او د کوم سکول کې تاسو اگزام ورکړی د میټریک؟ جی منګه فرنټیر ماډل های سکول پیر خلا کې. او مارکس څومره راغشتي؟ 1051. 1051. او جی ماشاءالله. ټیسټ په پاس کې؟ ان شاء الله جی. شفاعت به یې سره پر راغلی دلته؟ جی منګ دلته ټیلنټ ټیسټ لپاره راغلی. ټیلنټ ټیسټ او ځخه جی. څه د لپاره د ټیسټ ورکوي تاسو؟ جی منګ دلته چونکه اس ال کالج کې منګ ته ډیر اپورچونټیز ملاویږي او دلته ډیر فیسیلیټیز وي منګ ته دوی پرووایډ کوي. نو چونکه دلته شب قدر کې دا ټول کې ښه کالج دی دلته منګه مخکې کلاسز اغوستي وي نو منګ ته د دې پته ده ډیر ښه کالج دی او دې دپاره راغلي وو. منګ وایو چې منګ ته لږ داسې موقع میلاو شي د اډمیشن چې دلته موږ اډمیشن وکړو خپل سبق جاري وساتو. ګرمه دغه تاسو وکتل چې کوم د آی سی ال کالج خال دی په دې کې موږ د سټوډنټس نه پوښتنې کوو چې هغه آی سی ال کالج ته په کوم سوچ باندې راغلي دي. بل یو قاری صاحب ما سره موجود دي دغه نه خبرې اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه یې؟ خیر الحمدلله. اسم شریف څه تاسو؟ مصباح الله. مصباح الله بھائی څومره مارکس مغشتي دي میټریک کې؟ 1047. شاباس 1047. آی سی ال کالج کې د کوم سبجیکټ لپاره ټیسټ ورکوي تاسو؟ کوم چې دغه دی او په کوم سوچ ورکوي؟ بایولوژي لپاره ټیسټ ورکوم، میډیکل لپاره پری میډیکل لپاره جی. او دې مونږ ځکه ټیسټ ورکوو چې دې کې ډېر ښه سکالرشپ دی هر څه مونږ ته اویلیبل دي که نه. فیسیلیټیز مونږ سره ډېر زیات دي په آی سی ال کالج کې. مونږ ډېر کالجونو کې ټیسټونه ورکړل خو داسې کالج کې چې مونږ ته دغه دی فیسیلیټیز دې کې مونږ سره ډېر راکوي که نه نو ځکه دې لپاره مونږ رالو. نور کالجونو کې تاسو ټیسټونه ورکړي دي؟ جی ډېر هم ورکړل. د نورو کالجونو او د آی سی ال کالج څه ډیفرنس تاسو فیل کړل؟ هغې کې مونږ سره هاف سکالرشپ راکوي، دې کې مونږ سره فل سکالرشپ راکوي. د آی سی ال کالج کې چې کوم سکالرشپ ټیسټ دی هغه لګیا دی شروع دی او سټوډنټس ډېر ایکسایټډ هم دي په دغه یوه خبره باندې چې یاره مونږ ته فل سکالرشپ میلاویږي. نو دغه هغوی لګیا دي. د بل ملګري ما سره موجود دی، زه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه نوم دې څه دی؟ داود شاه. داود بھائی څومره مارکس مغشتي دي په میټریک کې؟ 1050. زبردست 1050. کافي مارکس ته غشتي دي. آی سی ال کالج کې چې کوم ټیسټ تاسو ورکوي د کوم سبجیکټ لپاره ورکوي او په کوم سوچ راغلی آی سی ال کالج ته؟ سر چې دلته بس د علاقې خلک لږ پسمانده دي او دلته پول سکالرشپ دی آی سی ال کالج کې او قابل ټیچران دي پکې کوالیفایډ ها پروفیسران دي پکې نه دي په وجه موږ هم دلته راغلي. یعنی مطلب د آی سی ال کالج چې کوم سټاف دی دای نه تاسو مطمئن یې؟ یس موږ ته مطمئن. نورو کالجونو کې تاسو ټیسټ ورکړی دی؟ یس موږ نورو له چرته نه تللی اپلای مو ته کړی ده. جی. یس خو دلته پروفیسران ډېر زبردست دي، موږ اوس ټیوشن هم خپله کوو نو د هغوی نه ډېر متاثره یم. زبردست ټیسټ په پاس کې؟ یس سر. کنه مطمئن یې تاسو؟ یس سر. یس ګډ موجود دي دغې نه خبرې اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه نوم دې څه دی؟ دانش. دانش بھائی څومره مارکس ته غشتي دي؟ 1035. 1035. زبردست. کوم سبجیکټ لپاره راغلی آی سی ال کالج ته؟ آی سی ال کالج کې سکالرشپ ورکوي ولې تاسو سلیکټ کړی آی سی ال کالج؟ موږ پری میډیکل لپاره راغلي او د دې لپاره راغلي چې شب قدر چې کم ایریا ده دې کې داسې کوالیفایډ بل کالج نشته څنګه چې آی سی ال دی. زبردست. دلته په یک ټایم باندې چې کم دی ډي آی ټي ډي ای او چې کوم نور شارټ کورسز ټول کیږي. زبردست. نو سټوډنټ لپاره بهترین موقع ده چې دلته راشي ځکه چې دلته د اف اس سی سره شارټ کورسز هم کیږي، لینګویج هم کیږي انګلیش. نو د شب قدر سټوډنټ لپاره دا مشوره زما چې هغوی لرې لرې ځایونو ته ځي نو دلته یو ښه موقع ده د سټوډنټس لپاره. زبردست ښکلې خبرې دې وکړلې. دا راته ووایه چې آی سی ال کالج ته تاسو راغلي یې، تاسو ویلې چې دلته کې مونږ ټیسټ ورکوو، نورو ځینو کې تاسو ټیسټ ورکړی دی؟ او جی موږ خو پېښور ته هم تللي، ډفرنټ کالجونو ته تللي. څه دې فیل کړل؟ نو ټیسټ کې دا ډفرنټ دی چې د دوی ټیسټ هم ښه ټپ دی او د هغوی هغه هم دغه دی لکه صحیح ټیسټ و. نو مونږ د الله نه دا تمه کوو چې انشاءالله سکالرشپ ټیسټ به پاس کړو. که موقع راته میلاو شو خوشحاله به یې په دې ځای باندې؟ او جی بالکل ځکه کوالیفایډ کالج دی، سهولتونه هم ډېر دي او نږدې دی بلکې. ګرانه نوم دې څه دی؟ احمد علي. احمد علي بھائی میټریک کې څومره مارکس اخیستي دي؟ زما میټریک 1009 اس اس سکول نه. زبردست. خو بیا خو رمضان صاحب سره پاتې شوي یې. دا راته ووایه چې آی سی ال کالج کې تاسو راغلی ټیسټ ورکوئ، د کوم سبجیکټ لپاره ټیسټ ورکوئ؟ میډیکل تاسو چوز کړی دی، کوم چوز کړي دي او په کوم سوچ راغلی دلته کې؟ دلته مونږ میډیکل چوز کړی دی او د دې لپاره چې د دې مونږ کالجونه دلته ډېر وکتله او دلته سهولیات هم ډېر دي. مطلب دلته هلکانو ډي آی ټي کورس کوي فری، لینګویج د فری کوي او هغه بل د دې وایي چې په یو ماشوم باندې مونږ 70,000 روپۍ خرچه راځي که نه نو دا به زموږ لپاره فری. نو په دې سوچ باندې چې مونږ ته سکالرشپ میلاو شي
او مونږه تعلیم سهولیت را یعنی مطلب ته تعلیم کې به تاسو ته مکمل وشي دا مخکې حاصلولو لپاره. یس سر مخکې حاصلولو لپاره راته مکمل وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانه نوم دې څه دی؟ نوم محمد اسعد. محمد اسحاق بھائی د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه مټه مغول خیل نه راغلی. مټه مغول خیل نه. شب قدر کې تاسو آی سی ایل کالج کې دا ټایم کې تاسو سکالرشپ ورکوي، سکالرشپ ټیسټ ورکوي. تاسو په کوم سوچ راغلی یې؟ کوم سبجیکټ سلیکټ کوي تاسو؟ مارکس څومره دي تاسو؟ ما 930 مارکس دي جی. او آی سی ایل کالج دا د نورو کالجونو په نسبت ډېر ډیفرنٹ دی ځکه چې دې کې یو د سکالرشپ دی. ډېر غریبانان داسې چې هغه خپل مالی حالت د وجې نه دا ډېر دغه نشي پوره کولی، نو دغه وجه نه غریبانان زیات پکې مارکس هم زیات غشتي، خو نور کالجونو کې دغه نشي پوره کولی، مالی دغه کمزوري وي، دغه وجه نه زیات دغه ښه دی دپاره. یعنې مطلب تاسو وایئ که دلته کې موږ ته مکمل وشوله په سکالرشپ باندې دا زموږ دپاره د فخر خبره وي، زموږ دپاره به تعلیم حاصلولو ضروري وي. بالکل دا خبر بالکل صحیح ده چې نور کالجونو کې څو وایم که موږ ته داسې دغه میلو شي، یو مالي دغه دی، بل نور دغه شو داسې دا کالج نورو په نسبت هم دی او سکالرشپ هم ورکوي. بل الله دې وکړي چې دغه ټیسټ تاسو پاس کړئ. ټیسټ څنګه دی؟ ټیسټ سخت دی؟ نه آسان دی وبشي؟ انشاءالله پاس به کړئ؟ بالکل انشاءالله.